دا معاشره دا صحابه کرامو زمانه ده نه ډېر احتیاط کوي مسافرونو د سلور میاشتو سیوا مسافری نشته په اسلام کې فرض جهاد د چلار شي مجاهد عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک دې مسلې تاسو د خپل مبارک لور او زمو مور د مؤمنانو ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کړو چې یو زنانه د خاوند نه بغیر څومره مدت یې کوي شي واز ناغي جواب نه ورکاو شرمېدا نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي چې ګوره امت ته مسله ده په دې خاموشه ما پاتې کېږه په دې کې شرم مه کوه ما ته ووایه هغې ورته داسې شوه څلور میاشتې سیوا ښځه ګزاره نشي کولی د خاوند نه بغیر واده کړې سره نو عمر فاروق رضی الله مبارک اډر وکړ چې څومره مجاهدین د اسلام جنگي مسلسل فتوحات شروع نو څلور میاشتې به جهاد کوي څلور میاشتې پس به چوټۍ کور ته راځي بیبي سره به څوار ورځې تېروي او د هغې نه پس بیا به یې جهاد چوټي به یې کوي څلور میاشتې پس او د دې پس منظر کې بیا کیسه ده یو مجاهد د هغه بیبي ده او هغه شعرونه وایي د شپې د خپل خاوند په فراق کې د خاوند په جدایۍ کې شعرونه او عمر فاروق رضی الله مبارک هغه شان حکمرانان دی الله پاک دې مسلمانانو ته نصیب کړي یو راغی هر وطن کې راغی او چا پرې جلدی نو ګورې بس بیا ګوره چې مسلمان غالب کېږي نه غالب کېږي په څو میاشتو نو هغه به په کوڅو کې ګشتونه کول د مدینې منورې تاسو ته خو پته ده اوس زموږ حکمرانان اتلس ګاډي کې مخکې او اتلس دې وروسته یو طرفره دي او چوکونه بند شي چې په چوک کې یو مصیبت د کلي ته راځي یو مصیبت دی عذاب ځان سره راوړي ټینشن ځان سره راوړي ورشه انګرېزانو وزیر اعظمانو صدرانو ګوره داسې به په کروڑونو رواني ته وایي دا عام انسان سیکرټري دا سره نشي پروتوکول خو لرې خبره ده د باغ دنیا یادونه کوم چې ترقي یافته ممالک دي ترقي وکړه هغې ټول سنت او طریقه زموږ د خلفای راشدینو فالو کړې او موږ باندې هغه د ظالمانو کافرانو د رومیانو د فارس د بادشاهانو هغه سنت د ظلم طریقې هغه زموږ بادشاهانو حکمرانانو ورته وکړي خبرې به ترقي وکړي دا ورته نو لهذا عمر فاروق رضی الله مبارک د شپې چې ګشت کوو د دې زنانه اشعار یې واورېدل هغه فریاد یې واورېد په خاوند پسې بعد هغې نه پس هغه فکر مه شو چې دا خو زه ډېر زیاتې مونږ به کوو چې دا دونه موده ده د دې نه خاوندان مونږ په جهاد کې جنګو به مسافر وشي نو مسافرۍ د څلورو میاشتو د سیوا به کوي ښه مسلې به بیا تاسو ته جوړېږي لهذا ابراهیم علیه السلام سال به را روان شو د شام نه مکې مکرمې ته ماسپښین ته راورسېد سوا پیدا بېبي سره تېر کړ په مکه مکرمه کې حاجري بېبي رضي الله تعالی عنها ماښام له بیا شام ته رسېده نو لهذا هغه خپله ډیوټي کړې د دواړو بیبیانو یې خپل حق ادا کړی او ډېر خیال یې ورته ساتلی پوهېږې په خبره په ډیلي بیس باندې